اقسام د زاویه په درې قسمه ده. یو د حاده زاویه حاده، بل ته وی زاویه قائمه او یو ته وی زاویه منفرجه. زاویه حاده دي ته ویل کېږي چې دا د 90 درجې نه کم وي. حد مختلفو معنو سره راځي په مختلفو اصطلاحاتو کې، لکه فقه چې ده نو دا حد په یو سره استعمالي چې دې ته حد وي، حد زنا، حد شرب خمر، حد پلان کې حد سرقه وغیرہ دغه دي که نه شوله. حد منطقیان استعمال وي، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص داسې وایي که نه. ټیک شوله. لکه زما د دې پټي حد د دې ځای نه د دې ځای پورې، یعنې پوله مې د دې ځای نه دې ځای پورې ده، چې څوک یې په څه کې استعمالوي نو ټیک ده. دلته د حد معنی ده تنګوالی، څه شی؟ تنګوالی. ټیک شوله. د هغې زویق په معنا د تنګوالي په معنا د هغې پوس کېدلو ته وایي. بالي که نه هوا نه ډکي نو پړسېدلی که نه، چې دنه د هوا وباسي نو څه شي؟ پوس شي. دې پوس کېدلو ته د سکړ نه ته ویلی کېږي حد. پوه شوې؟ نو چې کله یو زاویه دا د 90 درجې نه کمه وي، د 90 درجې نه څه وي؟ کمه وي، دې ته وي زاویه حاده. زاویه حاده لکه مثال په طور ده، یا ده. پوه شوې بې؟ دا خو بلکل لکه 180 نیم او 180 دا بل نیم که نه، بیا 180 چې په منځ نیم کې نو 90 ته راشي که نه، نو دا زاویه هم د 90، دا هم د 90، دا هم د 90، دا هم د 90. یو زاویه د 90 نه کمه وه، لکه دلته دا داسې تللی. پوه شوې؟ نو د 90 درجو نه چې کمه زاویه وي، که یو اشاریه هم کمه وي، نو دې ته وي زاویه حاده. پوه شوې؟ دویمه ده زاویه قائمه. ٹھیک ده؟ دا پیکس د 90 درجې زاویه دې ته وي زاویه قائمه. ٹھیک ده؟ لکه ما چې دغه وي دا او دا د دې دواړو رداسونو په منځ کې، د دې دواړو خطونو منځ کې دلته یو زاویه جوړه شوې که نه، دا د 90 درجې چې دا پې کېږي ده. پوه شوې بې؟ هغه پیکس د 90 درجې جوړېږي، نو دې ته وایي زاویه قائمه. ګورې به یې په دې شي 90 درجې ده او که نه ده، چې دا نو زاویه قائمه. پوه شوې؟ او چې د 90 درجې نه سیوا وه که هر څومره وه بیا. ټیک ده؟ لکه ګوره دا مرکز شو، یو رداس دا شو که نه، او بل چې دی مثال پوه شو دلته یو ګوماو جوړ شو که نه. پوه شوې پې؟ دې ته ویلی کېږي. او دا چې نو وکتو نو دا د 90 درجې نه سیوا و. وګوره دان معلوم کو داسې دان په دې مرکز کېښود، چې د کم خط په برابرۍ د کې دی ځنه به شروع کړي د دې طرف شو 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 150 لراله. پوه شوې؟ دې ته وایي زاویه منفرجه. فرجه کولاو ځای ته وایي که نه. ټیک شوله؟ ښه دې ته وایي زاویه منفرجه. پوه شوې به قصه دی؟ بل هغه دغه خبره هم وکړه رأس. ټیک ده؟ نو رأس د دغې دوو خطونو یا د شعاګانو یا د قطعات خط مشترک سر دې ته وایي رأس، یا ورته په انګریزي کې وي ورټکس. ټیک ده؟ دویم بل یو قسم دی د زاویو رأسي زاویې.
دا تقسیم چې مولا وکړو نو دا مو د نفس زاویې تقسیم وکړو پوه شوې پې اوس به د هغې زاویې هغه چې د امور اضافیه ونه دي په نسبت سره بل ته د هغې زاویو بحث وکړو نو دوه زاویې د دوی د یو بل سره څه نسبت دی یعنې څه قسمه تعلق دی چې د هغې په بنیاد باندې دا کم قسمونه جوړېږي ټیک ده نو یو قسم د زاویو دی رأسي زاویې کومې زاویې رأسي زاویې ٹھیک شو یا ورته ورټیکل انګل ورته وایي رأسي زاویې دو هم رأس غیر متصلہ زاویے رأسی زاویے کہلاتے ہیں یو خبر بگی صرف بلزدہ کا متصلہ زاویے دو آغا زاویے چی سوی متصلی دا دیتا وی لگی گی چی دا دی اگر رأس شو گا نا او دا دیتا زلوی یا ورطا بازوی سنو مرد ورکا بازو دا دی زاویے دای رأس دی او دای یو بازو دی او دای بل بازو ٹھیک ده اوس دوه زاویې چې د هغې رأس او یو بازو دا مشترک وي دې ته متصله زاویې وي لکه مثال داسې یو دا شوه بله دا شوه هغه رأس هم مشترک دی یو رأس دی د دواړو زاویو او دا یو بازو هم څه شی دی دا هم مشترک دی دا دواړه زاویې د یو بل دي متصله زاویې متصله زاویې وشوله اوس رأسي زاویې له راشه رأسي زاویې هغه دوه زاویې چې هغه غیر متصله وي او هم رأس وي هم رأس وي او هم غیر متصله وي نو داسې قسمه دوو زاویو ته وایي رأسي زاویې او دا د یو بل په شا باندې جوړې شوي وي ٹھیک شو نه لکه مثال په طور داسې یو خط ده یو خط ده ٹھیک ده دلته یو زاویه جوړېږي که نه دلته هم جوړېږي که نه دې له ورکه مثال A دې له ورکه نو B یا الف B چې کوم یو له ورکه ستا خوښه ٹھیک ده نو دا همرأس زاویې دي که نه دي دا رأس مشترک دی که نه یا مشترک الرأس زاویې دي که نه خو غیر متصله دي یو بازو هم مشترک نشتی د هغې ځان له دا دوه خپې دي او د دې ځان له دا دوه نو دې دوو زاویو ته ویلی کېږي رأسي زاویې ٹھیک شو دا همیشه برابري وي څه وي همیشه برابر دی چې دا د 50 وه نو دا به هم د 50 وي چې دغه د 30 وه نو دا به هم د 30 په دې خبره به ځان ډېر کلک پوه کوئ ښه ځکه چې وقت نصف النهار روباسو په هغې کې به دا رأسي زاویې زموږ په کار راځي نصف النهار وخت چې روباسو دغه رنګ چې د مازدیګر زاویې روباسو په هغې کې به دا رأسي زاویې څه کېږي په کارېږي نو چې درته پته شي رأسي زاویې دوه مشترک الرأس زاویې چې غیر متصله وي او دوه رأسي زاویې همیشه په مقدار کې څه وي برابر چې یوه د 100 وه نو دا بله ناپ کوه بیا ما دا یو دې وکړه چې مثلا د 50 ده د بلې ناپ کولو دا ضرورت نشتی بس سترګې پې پټې کوئ دا د 50 ده په دې باندې پوه شوې دې ته وایي رأسي زاویې په دې شکل کې درته هم دلته ورکړي دي په دې کتاب کې پوه شوې پې 1 د 3 دا رأسي زاویه ده داسې 2 د 4 رأسي زاویه ده ٹھیک شو نه دلته ورکړي A B دا دواړه یو بل څه دي رأسي زاویه دا 1 2 1 او 2 د یو بل څه دي رأسي زاویې دي دې له نوم ورکړه 3 4 د 3 4 د یو بل څه دي رأسي زاویې دي په دې باندې پوه شوې بس دا 3 او 4 1 او 2 خو رأسي شوې داسې 3 او 4 هم رأسي دي 1 او 3 یا 1 او 4 دا متصله زاویې دي
متصله زاویو کې ضروري نه چې یو شانتي او مختلف کېدلی شي یو شان هم کېدلی شي مختلف هم کېدلی شي خو رأسي زاویه به همیشه لپاره صحیح دا به برابري په مقدار کې به دا برابري چې یو چټاکۍ ده دا بل هم چټاکۍ پوه شو یو بل نه وي څنګه دی خزه وي خر چې د خر کمی نیسي محاوره غوندګې وي غوږې د کټ کولو دی که نه هسې دا خو هسې دغه دپاره مې راته وي خو مقدار به د دواړو بیخي مکمل سوي یوه ناب که بله ناب کوم او بله به رسره هم ډایرکټ به درته معلوم شي وشوله بل دی بیا هغه متصله زاویې دغې عمود له راځو متصله زاویې دا خو وشو که نه هغه دوه زاویې چې دا هم رأس وي مشترک الرأس وي او یو بازو هم د یو بل سره صحیح مشترک بل دی متقابله زاویې ٹھیک ده کمی زاویې متقابله زاویې متقابله زاویې چې دا نو دا بار دنیا کې نه وي پوه شوې دا صرف په مثلث کې دن نه وي دا به څه کي په مثلث کې دن نه وي ٹھیک ده او دا متقابله زاویه دا په نسبت سره هغې خط ته وي یا په نسبت سره په دې مثلث کې درې څیزونه دي یو زاویه بله زاویه درې زاویې شوې که نه او درې پکې د بازوګان دي پوه شوې مثلث تعریف چې دوی هغه شکل چې هغه مشتمل وي په دریو زاویو په دریو ضلعو د بازو ته ضلع وي هغه شکل چې مشتمل وي په دریو زاویو په دریو ضلعو دې ته وي مثلث ٹھیک ده دا متقابله زاویه دا په مثلث کې دننه زاویې وي ٹھیک ده او په نسبت سره ضلعې ته وي په نسبت سره ضلعې ته وي ٹھیک ده لکه دا یو مثلث دی ٹھیک ده ٹھیک شو دا پکې یوه ضلع دا بله او دا بله دا یوه زاویه دا بله زاویه دا بله زاویه اوس دا زاویه چې دا د دې ضلعې دا د دې ضلعې متقابله زاویه ده دا د دې ضلعې څه ده متقابله زاویه او دا ضلعې متقابله ضلع ده دا متقابله ضلع ده او دا متقابله زاویه مخامخ ورته بالکل پوه شوې د دې زاویې دپاره متقابله ضلع کومه یوه ده دا یوه ده که پوه شوې که نه د دې ضلعې متقابله زاویه دقه پوه شوې متقابله زاویه کسی مثلث کے ضلع کے سامنے والے اندرونی زاویے کو په مثلث کې به دا دن نه وي ومې ویلې ده که نه او د یوې ضلعې ته مخامخ چې کومه زاویه وي کو اس ضلع کا متقابلہ زاویہ کہتے ہیں دته وی متقابلہ زاویہ په دې خبره باندې پوه